نو یو گروه په دغه خبره ناخوش وو. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، هغه تو سره په وی سیخي خبره کې جګړه کوله ورسته د دینه هغه ته هغه خبره واضحه شوله کانما یساقون الی الموت، دسی لګیدو لکه دغه ته مارک ته بیاي وهم ينظرون او هغه ونه خبر وي. اردو کی ترجمہ کروں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ تجھ کو نکالا تیرے رب نے تیرے گھر سے درست طریقے کے ساتھ، اور بے شک مؤمنین کا ایک گروہ ناخوش تھا. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ تجھ سے ایک صحیح بات میں جھگڑ رہے تھے، بات اس کے کہ وہ بات واضح ہو چکی تھی، گویا کہ وہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، دی تناظر کی مو د جنگ بدر والا اټوله واقعا خاص تفصیل سره ویلا بدر ورځې مور باندې وخصلې. اوس دغه آیتونو په تناظر کې دغه واقع باندې ځون په یو دا تقریبا د قران مجید اسلوب او طرز داغه دا څه دو ایوا واقعا تفصیل سره نه بیانوي او نه ترتیب سره بیانوي. یعنی ایوا واقعا به دسی وی څه کور به ورسته شوی قران مجید به مخ کې بیان کی، همدان منا ایوا واقعا به کوم دا هغه په سار کې شي او دو به کوم دا قران مجید به په اخر کې بیان کی، چونکه دا یو تاریخي کتاب خدا نه دا د هدایت او د واعظ او اصلاح لپاره الله رب العزت تر نازل کړل. نو کوم ځای کې د ایوی واقعي کومي خبره ضرورت وی الله رب العزت مغا ذکر کوي. نو اوس دا واقعات د تفصیل او ترتیب سره نه د لکه حکومت تاسو ته مو بیان کړل، دا خو مو د سیرت او د تاریخ کتابونو نه مختلف کتابونو نه هغه واقعات را جمع کړل، هغه تفصیل مده تر جمع کړل تاسو ته مو کې ډول. اوس هغه مان کوم تفصيلات دی هغه الله رب العزت بیان کړی دي، دی هغه مختلف کړه سمېلو کې بیا دا واقعونه جوړیږي لکه حکومت تاسو ته مو تیر کړل. اوس الله رب العزت فرمایي چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، لکه ته خپل رب خپل کور نه په حق سره رو بسلی. اوس دغه کې الله رب العزت دا ټکه استعمال کړی دا کما معنا اردو کې وی جیسا کې، پښتو کې وی لکه. نو دغه کې دا ټکه د تشبیه دی پاره، لکه ټکه کوم دا کنه دا د تشبیه دی پاره وی، او تشبیه کوم دا کنه هغه کې د دوه شیونو ضرورت وي. لکه فرض کیا زیاین دا پکا د سیدا لکه بابوزا کس، اوس د کې د دوه شیونو ضرورت ته مشبہ او مشبہ به. یو د دغه پاکي یو ته د ته مو چې مثال ورکړه لکه مو ویل چې بابوزا، نو یو د بابوزي ضرورت ته یو د پاکي ضرورت ته کوم ځکه لکه ټکه استعمال شي. لکه زه ته یایم تدسی لکه خالد کسی، یہ تو شکل دسی دا لکه خالد کسی. اوس لکه ټکه کوم ځکه استعمال شي د دوه ضرورت ته، یو تو یو ته سره مو مثال ډیر کو خالد دا غوات وینو او کې بل لکه استعمالي. اوس د جو کې مفسرین ډیر زیات کنفیوز دي چې یاره دا لکه دی جو کې الله رب العزت استعمال کړه دا. نو اوس د جو کې الله رب العزت فرمایي چې لکه ته کور نه رو بسل. اوس دا خو کوم د تشبیه ور کړه، خو تشبیه لپاره خو دی بل شي ضرورت وي، دویم فریقه ضرورت وي. نو د مشبہ به مشبہ به د دوه شیونو ضرورت د بیان چي دا. چنانچه د کې مفسرین ډیر زیات اقوال موجود دي، خو بهرحال اټولو نه بهترین کول کوم خواخ شو دا د مفسرینو هغه دا یی زګورا الله رب العزت دی چې فرمایي چې لکته کور نه رو بسلی. نو د تشبیه چی سره وی کوي چې مخکې د شي وی دي څه هغه سره یی چې لکه اکور وشو نو ازکه دا کور وشو. نو فرمایي چې دا دویان کوم مثال دا کنه دا هغه دا څه په جنگ بدر کې تاسو ته مو سار کې ویلو چې یسالونک عن الانفال څه کله ویلو او ورځي په دې تناظر کې تاسو ته مو دا خبره غړي وا چې د صحابه کرام جتن اجمعین څه کله جنگ بدر کې کفارو تا شکست ورټلو نو هغه کې درې فریق شول. نو په هغه درو فریقو کې یو فریق هغه چې لخر پسې هغه پسې کفرونو پسې لوړلو، یو هغه فریق شول چې مال غنیمت لري جمع کولو، یو فریق هغه شو چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تحفظ دی پاراونه راته شول. نو د درې فریق شول. نو دغه درو فریقو خپل منځو کې لنجا شو، د مال غنیمت به چول. نو هغه لنجا اول هغه وکړه، اختلاف وکړه، بیا اخیری متفق شول دی پیغمبر علی السلام فیصله. پیغمبر علی السلام تو فرمایي دا ټول موترو کې پیغمبر علی السلام ته ویر کړو. نو اول اختلاف وکړو بیا اتفاق وکړو. اوس یو واقعیا دا ذهن کې سات. دوام د سی وشو چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کله
یو ځوی و صفرا، ځنه کتابونو کې صفرا لیکلي دي، ځنه کې زفران لیکلي دي. بهرحال یا صفرا یا زفران دا یو ځوی و. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې نه بهر څه کله ووتلو، دا مدینې نه بهر ده، د صفرا ته څه کله ورسېدلو نو اطلاع ملو شوله څه د کفرونو څه کومه د ابو سفیان ولا قافله وه هغه ووتله. اوس کوم دا په میدان بدر کې د هغه ولا قافله رغله د لښکار د ابو جهل په سرکردګۍ کې، او هغه 1000 کسان دي او ډېر لشکر جرار دا ډېر لوی کر و فر سره رغله ده. نو صحابه کرام ذاتن اجمعین دې ټایم کې ځنه کسان ورته له غبرو شول. ویلي مفسرین فرمایي چې ګوره دا یو طبيعي خبره ده، دي کې دا خبره نشته. عموما ځنه خالق څه کوم دا کنه هغه صحابه کرام ذاتن اجمعین ته ځنه ګستاخانه صحابه څه دي، هغه صحابه کرام ذاتن اجمعین ته بیا دی هغه نسبت کوي چې صحابه کرام وړل شول. ګوره دا یو طبيعي امر ده. یو سړی دا هغه ته هغه ډېر بهادر وي، ډېر د مزري بچای وي، خو هغه ته एकदम څه کوم د منګور روزي نو وونه ډاري، एकदम یو مزرای وته روزي نو وونه ډاري. نو دې سړی ته مودانه شي چې دا څه ډارانی مزري نه وډه شول. دا یو طبيعي فطري امر ده چې انسان منګور نه ډاریږي، ډېر بهادر بیا ورسته مقابله وسره کوي، خو اچانک یوې مرحلې باندې هغه باندې داسې کیفیت راځي چې هغه وډر شي. همدان منا صحابه کرام ذاتن اجمعین چې کله مقام صفرا ته ورسېدلو اطلاع راغله څه هغه قافله ووتله. اوس هغه د ابو جهل لښکر سره مقابله ده، څنګه چال کول پکور دي. نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د یو څوک صحابه کرام نور هغه پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ذهني طور باندې دشي ته تیار وو چې موږ دغه قافلې سره هغه قافلې کې هارډلی یو 40 کسان، موږ د 40 کسانو په نیت باندې وروتلی وو. 1000 هغه سره وخون 1000 تو سمویلو چې 50000 دینار سودو هغه کړی و، تقریبا 5 لک درهمونه جوړېدل. نو دغه سودو کړی و زر وخونو قافله و. نو موږ د 40 کسانو په نیت وروتلی وو. اوس 1000 لښکر سره موږ څنګه مقابله کوو؟ هغه ته موږ ذهني نه تیار یو، نه موږ د سي تیارې سره مدینې نه وروتلی یو. موږ ځانو سره یا سامي کوم د کنه وسلیان دي راخستي. نو هغه دا خبره وکړه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم لږ داسې بیموده شو په دغه خبرې، چې کمزوري خبره مو وکړه. خو بهرحال بیا صحابه کرام ذاتن اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چک شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ پروا ما کوا سر وکل چوروي مشتوي ته څنګه ته حکم به متيوري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چک شو، حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ، حضرت سعد ابن معاذ رضی الله ټول تر چک شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سمندر نه یای، مو سمندر ته تروپ ته تیاری کته برق الغماد نه یای، مو غته تیاری وخت سارتا د سره څنګه ته یای حکم کوا. نو اوس دې ځکه کې الله رب العزت داوود ته فرمایي چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، لکه څنګه ته خپل رب خپل کور نه رو بسالي او یو فریق ور باندې نخوا. نو اوس دې ځکه کې الله رب العزت داغه تشبیه اوس دوی خبرې شي. هغه خبره اوس ذهن کې راولې چې کوم مول غنیمت کې دغه اول لنجا وکا بیا ورسته متفق شو. دې ځکه کې دغه اول لنجا وکړه چې نه څو نیمو یلو څو نیمو یلو مقابله نه کوو. خو پیغمبر علیه السلام څخه کله فیصله وکړه بیا ټول متفق شول. نو مفسرین فرمایي چې دا دوی خبرې دغه ته خپل منځو کې تشبیه ملو شوی دا، لکه څنګه تاسو اول هغه کې کوم دا د بې اتفاقۍ مظاهره وکړه مول غنیمت کې، خو بیا تاسو ورسته په اتفاق شولې او ایوي خبرې باندې ټینګ شولې. همدان من دې ځای کې تاسو چې کله اول مقابله دي پر وروتل، نو اول تاسو اختلاف وکړل ورسته بیا په اتفاق شولې. نو دغه دوه خبرو ته الله رب العزت تشبیه ورکړي دا چې کني دغه دوه خبرو کې مصلحت او خیر ورکیو. اول مو خیر د اختلاف وکړل خو اخیرات خیر ته په ورسېدل. دویم کما اخرجک ربک من بیت، لکه څنګه ته خپل رب رو بسلی دی خپل کورنا. اوس دې کې مفسرین فرمایي چې ګوره حضور اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام خپل روتلی چور بسلی نو، هغه نه باوجود الله رب العزت فرمایي چې ته خپل رب رو بسلی. نو دې کې مفسرینو دوی وجوهات بیان کړی دي. یو خدا فرمایي چې اصلا کې خپل رب رو بسلی مطلب دا شای چې دې کې امت ته دا تعلیم ورکړي چې کله تو نه خکور وشي دیغه نسبت الله ته کوا. لکه څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځای کې دا فرمایي چې خپل قوم ته دا خطاب وکړل چې تاسو څه ته بوتونو ته سجدي مې راکړل څه کون وو ته بیان نه غوړي. خپل رب متعلق ته فرمایي چې مور رب هغه دی الذي
خلقني فهو يهدين هغه زه پیدا کړم مو ته هدایت کړی دی والذي هو يطعمني ويسقين مو ته مړی رکوي مو ته خوراک رکوي واذا مرضت فهو يشفين څه کله زه بیمار شم بیا مو ته شفا رکوي اوس دې ځای کې ګوره څه کوم ښه کارونه مو ته الله رب العزت خوراک رکوي مو ته سکوک رکوي نو د دغو شیونو نسبت څه کوم دا که نه ښه شیونه وو دي نسبت یې الله ته وکړو الله رب العزت مو ته خوراک رکوي الله رب العزت مو ته سکوک رکوي او څه دا خراب شی وو بیماري دې نسبت یې الله ته نه وکړو ځان طرف ته وکړو څه کله زه بیمار شم نو اوس د شفا ورکول دا ښه کور ده بیمارېدل ښه کور نه ده نو د بیمارۍ نسبت یې ځان ته وکړو او د شفا نسبت یې الله ته وکړو واذا مرضتو څه کله زه بیمار شم فهو یشفین بیا الله مو ته شفا رکوي نو دین علماء کرام دا مسله را بسلی دا څه کله خراب کور وي د هغه نسبت ځان ته کوه یا شیطان ته کوه او څه ښه کور وي الله رب العزت ته یې کوه لکه اوس فرض کړه ته مالدوره شوې نو وایې څه الله رب العزت را باندې فضل وکړو زه مالدوره شوم او که ته غریب شوې نقصان درته ملو شو نو ته داسې مه یا یې یاره نقصان درته ملو شو ډېر نقصاني شول نن مې ډېر تاوان وکړل که نعمت درته ملو شي یاره نن الله را باندې ډېر لوی فضل وکړلو ډېره ښه سودا مو وشوله نن او که نقصان وشي یاره نن خو مو بالکل کور نه وساره مو سودا نه وه د هغه نسبت الله ته ما کوه چې یاره نن خو الله څه کوم دا که نه مو ته ساره سودا رونه وستله د ادب تقاضا دا ده حالانکه کوي دواړه کارونه الله کوي که نقصان در کوي الله کوي که فایده در کوي خو نسبت یې ته د ادب تقاضا دا ده د ښه کور نسبت الله ته کوه او د خراب کور نسبت شیطان ته کوه یا ځان ته کوه من بیتک خپل کور نه روبسل مفسرین فرمایي چې کور نه مراد دي چې یا مدینه منوره ده یا د پیغمبر اسلام خپل کور د دین روبسل و ان فريقا من المؤمنين لكارهون یو فریق په دې باندې ناخوش وو دا کیسه مته بیان کړه یجادلونک فی الحق بعد ما تبین یو فریق تو سره کوم د جګړه کوي حق په باره کې برسته د دینه څخه خبره واضحه شوله ها دغه کې اندغه خبره طرف ته اشاره ده چې د صحابه کرامو یو ګروه کوم د تو سره جګړه کوي چې کني نه شو اوس دغه کې ځنه خلکو دا د صحابه کرام عزت اجمعین چې غدي ګستاخ دي هغه دا هغه کوي چې کني یجادلونک فی الحق هغه پیغمبر اسلام سره بقایدا جګړه وکړه او ډېرې تیزی خبرې یو سره وکړي ته مونږ نشو تلای ته خودکشي ته بیاي دا خودکشي ده ته ته موږ ته بیاي په دې کې مفسرین دا فرمایي چې ګوره داسې چال ده چې یجادلونک معنا لکه څنګه جګړه ده په عربی کې د یجادلونک معنا بحث او یوې خبرې باندې زور ورکول ته یجادلونک سورینه اره خبره جګړه وي چنانچه مفسرین دې کې یو مثال ورکړه د قران مجید کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا بیان کړی دا فلما ذهب عن ابراهیم الروح وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط الله رب العزت فرمایي چې کله د لوط علیه السلام والا واقع کې فرشتي راغله ابراهیم علیه السلام کرا نو ابراهیم علیه السلام ټیکاله مړې او تکیک دولن وو ټیکاله نه خوړل ابراهیم علیه السلام غبروش دا څه معاملہ شو دا خو لکه دښنه دي هغه زماني کې ریواج انده او چې څوک دښنه ته ویرغله به ټیکاله نه خوړل ابراهیم علیه السلام څخه کله ټیکاله ډېر لوی اهتمام وته هغه ټیکاله نه خوړل نو ابراهیم علیه السلام غبرو شو دا لکه دښنه دي خیر هغه کوم دا خوشخبری وته ورکړه ابراهیم علیه السلام ته مودي الله طرفه نه فرشتي او الله متعیل دي چې دې ته خوشخبری ورړه ته ته مو کوم دا کنه زوای درکوي اسحاق علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام شول شولو چروت کې شولو چې را دښنه خنه دا خو الله فرشتي دي نو فرشتو ته خبره دا غوا کته موږ لکه څنګه دو کړون ته یو هم ته خوشخبری نه وړي دا چې ته خدای زوای درکوي یو دا چې لوط علیه السلام د ته کوم هغه دا وریاره ده هغه کوم دا سدوم کې هغه نبی نو هغه قوم کې کوم دا واقعیا به ان شاء الله د سمې سپاری کې به تفصیل سره راځي دی هغه په قوم کې کوم دا کنه دی هم جنس پرسته او د لیواتت ولا بیماری ورکی و نو الله رب العزت عذاب دی پر د فرشتي او ترستولي نو دغه ته ویلو چې مو یو ته خوشخبری ترغلی یو دي ترغلی او چې رسول الله السلام قوم ته هغه منه عذاب نزله الله رب العزت حکم را کړل نو اوس دې کې الله رب العزت اندا واقعیا دسی بینه فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته البشرى کله چې ابراهيم عليه السلام نه ډور لوړالو اول خو وډر شو ته دښنه دي کله ډور ونه لوړالو وجاءته البشرى او خوشخبری وته ملو شته زوای به خدای دې کوي یجادلنا فی قوم لوط نو موږ سره د ابراهيم عليه السلام په معاملې کې جګړه شروع کا اوس دې کې جګړې نه مراد نه ده چې هغه سره مرای کې ونی ولو فرشتو سره بلکې ډیر په ټینګه سره دا خبره وته وکړه چې مهرباني وکړه په هغه باندې هغه مارواله عذاب مارواله مو ور یاره دا لګ مهلت وتویر کې لګیا دا دعوت او تبلیغ د چلای ان شاء الله امید ده کوم راه راست روشي نو الله رب العزت اندا واقعیا دسی بیان کړی دا چې یو جادلنا فی قوم لوط چې موږ سره کني ډیر په ټینګه سره موږ ته درخواست وکړلو چې یاره دا نه کوو
دا ازو په مار باندې اند سیټی جو کې یجادلونک فی الحق دغه تو سره جګړه کوي نو جګړه مراد دا نه ده حضور صلی الله علیه وسلم سره نعوذ بالله مورای په مورای ونی ول سلام دي سره نه بلکې مطلب دا و چې پیغمبر علیه السلام سره ډېر په ټینګان سره درخواست او توقع چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو تیارې سره نه یو رغلی تاسو نه شکست وخورو بعد ما تبین الله رب العزت فرمایي چې دا خبره وضاحت او توش نو دي جو کې مفسرین فرمایي چې وضاحت نه څه مراد دا وضاحت نه مراد دا چې پیغمبر علیه السلام ته دا و فرمایلو سو مو سره الله رب العزت دا وعده کړی دا چې دغه دوه لخرو کې یو باندې موته په فتح راکړي یا به ابو سفیان په لخر باندې وي یا به ابو جهل لخر دغه دوه کې یو اوس دي چې مفسرین فرمایي چې متعین شوی واځه چې الله رب العزت خو ټیک ته وته دا فرمایلی او چې دوه کې یو لخر در باندې وایا خدای ابو سفیان ولا کفلا خو وتلی و دا خو ویل نه خبره خطو شي و نو اوس خو پاتې یک یو لخر باندې ابو جهل ولا نو دې مطلب دا شو چې ابو جهل په لخر باندې دی فتح وعده الله رب العزت الریډي سره وکړه او پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته دا وخیله چې ورکه مو سره وعده شوی دا فتح ابو ته ملوي خلی تاسو ځنګ ته ورکه او بهر الانسان دا انسان لکه مو ته ویلو چې لکه څنګه منګور نه سړی ډریږي امدان منا څکون دا کنه دا اغنا سړی تکبرهټ غکیږي چې مو ته تیرایا نشته وغه کې لخرا دور ډیر دا الله دې موږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي